نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اول پارا سورہ بقرہ کے د 92 نمبر آیات نا 9 درس تے ولقد جاءكم موسى بشكر غلوتا سوت موسى عليه السلام بالبینات پخکارا و سرگند معجزات و سرا د موسی علیہ السلام غنی معجزې الله ذکر کړي لکه سورہ اعراف کې براشي طوفان ذم والجراد درم والقملا او سلورم والضفادع او پنزم والدم او شپغم والعصا او والید دارنګ بل معجزه و دریاب دولس ټوکړي شویو او تذلیلهم بالغمام وريذب بسورو دارنګ من وا سلوا وا او دا معجزه موچ کانی باندې جامی خوی غیت منډکا د بینات نمراد د غټول معجزې دي او بشکر اغلو تاسو ته موسی علیہ السلام بالبینات فخارو معجزات سرا ثم اتخذتم العجل بیان ولو تاسو خیف خدایتو من بعده پس دتلو دا غوین کوه تورتا وانتم ظالمون او حال داد چوي تاسو ظالمان مشرکان ذکر ظلم وی وضع شی فی غیر محله او د عبادت محل دے الله رب العزت او تاسو د عبادت کړو وَإِذَا أَخَذْنَا يَاتْ كَاغَ وَخْشِ أَغْسْتِ وَمْغَ مِيثَاقَكُمْ مَضْبُوطَ وَعْدَسْتَاسُنَا وَرَفَعْنَا وَرَپُرْتَكْرِمُ فَوْقَكُمُ الطُّورَ د پاس استاسو غرد تور او فرمایلیو مونږ خذونی سیما اتیناکم هغه کتاب چې درکړې دې مونږ تاسو ته بقوتن اد بقوتن معناګان در لمخ کې تیر شي بتواعتن او بعمل بما فيه دا کتاب رونی سی مضبوط د طاعت او تابعداري پنیت دی کی چی سدی پاغه عملو کيو بقوت انداما نام و ډیر ډیر در سنیو کئ واسمعوا او قبول کئ هغه چې په تورات کې درته حکم شوه واسمعوا ما امرتم به فی التورات قبول کئ هغه چې حکم درته کړی شوه د په تورات کې دې کې سمع په معنا د قبول دا لك سمع الله لمن حمدا دې کې سمع په معنا د قبول دا قالوا ویلیو دوی سمعنا مونږ واورې د ویناستا سمعنا ای قولک
واو مرید استاوینا وعصینا او نافرمانی کړي مونږ استاد امر اګور دا سمعنا د دې دخلي خبره وا او دا عصینا دا د دې د حالغه حکایت ذکر کړي قالوا بلسان القال سمعنا ویلیو دای په جبی باندې چې مونږ اوریدلی دي و بلسان الحال عشینا او په لسان الحال سره ویلیو مونږ نافرمانی کړي قالوا سمعنا ویلیو دوی اوریدلی دي مونږ او مونږ ستا حکم قبول کړي واشینا او نافرمانی کړي مونږه د حال نه دارو چته د چې دا نافرمان دي لکه پخلی یو سړی وایي مسلمان خدا غا مال او ظاهر چې ګور نو یو کارم د اسلام نه دي واشربوا فی قلوبهم العجلا واشربوا في قلوبهم العجلا دې کی تعبیر کو د سخید محبت نه دوبو پس قلوبانی الکو بوس کی او هر اندام تداغي اثر رسیږي نو دارنګي د سخی محبت د دې د بدن دی ټولوي سو تر رسیدلو واشربوا سکول شوه او پزړونو د دوی کې محبت د سخی پورا زړه را نیولیو او دینه تعبیر په شرب سره او کو نه په عقل سره زکه شرب دا د بدن هری سی ترسی او طعام یوی سی ترسی واشربوا في قلوبهم العجلا او وردن کړشو پزړونو د دوی کې محبت د سخی بکفرهم په سبب د کفر د دوی قل فرمایا بسما یامرکم به بد هغه چې حکم کوي تاسو ته پاغي ایمانکم ایمان تاسو دا الزامی جوابونو چې پرون دا غي ذکر شوو دای بویل مونږ دا خپل کتاب منو او دین علاوه یو کتاب منو نو قران الزامی جوابونه ورکل چې خپلم نه منی او دا نورم نه منی په هر آسماني کتاب کې د انبیاء وجل ناروا دي جتویز تورات منم فلم تقتلون انبیاء الله ولمد الله پیغمبران وجل د هر آسمانی کتاب دراتلو مقصد دې د یو الله عبادت او بندگی او د شرک نفی دا تاسو د سخی عبادت ولیکونو اتویز خپل کتاب منم دروغ وې کتا سو منلن الله به کوئی تور در باندې رو چتو لینا قل فرمایا بئسما یامرکم به ایمانکم بد هغه چې حکم کوي تاسو ته پاغي ایمانو نستاسو ان کنتم مؤمنین کئی تاسو مومنان قل فرمایا دی آیات کی اعلان د مباحلی دے قل حبیب و فرمایا ان کانت لکم الدار الاخرت کچریوی تاسو د پار اے یهودو کور د اخرت چی آغا جنت دے دار الاخرت مراد آیات کی جنت دے عند الله معنا وفي حكمه عند الله د الله په حکم او فیصله کې خالصتن یوازې د بلچا پکې اډو حق نه غنئ
من دون الناس لاود دی نور خلقنا فتمنوا الموت نرازی آرزو تمناو کید مرگ ان کنتم صادقین کئی تاسو رشتنی ادا د مباهله اعلان دی یهود تا دی یهود وی جنت تبنزی مگر یهودیان بزی لکرستو سورہ بقرہ کی آیات را روان دی یولسم وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا یهود وی جنت لبنزی مگر یهودیان او نصارا او بزی نبزی مگر نصارا بزی وی که جنت کی آواز استا سوزیوی نو بیا خرازی مرگ غواړی چې زر جنت تورسی گئی او سورہ مائدہ کرا روان دی تلسم آیات دے دی بے نحن ابناء اللہ و احباؤ مونږ د الله د زامنو غنتیو او مونږه دوستانو محبوبانیو ابخ کدر لتیر شل اتیایم آیات د سوره بقره کې ویلن تمسن النار الا ایاما معدودا مونږ ته اور نرسیږي مگر یو سورزی نو وای کچری دغه شان وی نو بیا خورا شهید مرګ تمناو کوي چې زر دې جنت ته ورسیږي زر جنت تا ورسی گئی مباہلو کئی او فرمائے ان کانت لکم الدار الاخرتو کچریوی تاسو د پار کور د آخرت جنت تے مراد دے کچریوی تاسو د پار کور د آخرت یعنی جنت عند اللہ دا اللہ پا حکم و فیصلے کی خالصوتن یوازی من دون الناس الاود دی نور خلقنا د مومنانو خپکړو برخن غنئی فتمنوا الموت نو تمناو کید مرگ اے پدرو جن باندې د مرگ سوالو کوي په دې دوه ډلو کې یو ډله د مومنانو دا او بل د يهودو دا دیتا مباہله وی دی یهودو د مباہلین انکارو کو مباہلین انکارو کو زکا دیتا فتوا که مباہله موکنو عذاب د الله براشی او دا سی مباہله د نسواراو سرم راغلی وګورئ درې مفارقی سورہ العمران آیات وګورئ یوشپیتم نمبر یوشپیتم آیات کی د نسواراو سره مباهله دا فمن حاجک فیه هر غسوک چې جګړې کوي حبیب تاسو سره فیه پبارد دی صالح السلام کی الله و اذا زما بندا او رسول نو کو سوک ورته الہ او معبود وای من بعد ما جاءك من العلم پس د دین چراغ له د تاسو ته علمنا فقل ورتو فرمایله تعالوا راشی ندعو ابناءنا روب بلو مخبل زامن و ابناءکم تاسو مخبل زامن روب لئی ونساءنا ونساءکم مونږ بم خپل زنان روب لو تاسو خپل زنانا وانفسنا وانفسکم او مونږ خپل ځانونه حاضر کو تاسو ثم نبتهل دې کې باب افتعال پمانا د سده پمانا د باب نتباهلو د باب تفاعل ثم نبتهل اے نتباهل بیا با مباهلو کو افتعال پمانا د مفاعل دې
او اصل کې بهلتن او بهلتن ستوي لعنت توي او بیا دا په دعا کې مستعماليږي ثم نتباهل بیا با عاجزی سر الله نه دعا غواړو فنجعل لعنت الله نو بغرزو لعنت الله علی الکافرین پکافرو او دغه شانایات سوره جمعه کې مرাজি شپږم نمبر آیات لیکي هغه کې ذکر د مباهله ده نو يهودو د مباهله نه انکار کو اگر کدی مباهله تر اوته وي نو د الله عذاب په دوی راغله وي دای د مباهله نه انکار کو او دای ک میدان تر اوته وي نو د الله عذاب په راغله وي حدیث پاک کې دا سراغلی دي عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما وی قال قال ابو جهل لئن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبه کما ود الله رسول کت ابو جهل وی چې دای د کعبه سره مسکی نو زبر اعظم او په دې سټ مبارک به ور تخپکیدم نو د الله حبیب لو فعلا لاخذته الملائکه عیانا کده داسو کل نو سرغن به ملائک رونیسی ولو ان اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار که يهود د مرګ تمنا کړي دی بمړشه او خپل زیب اور کې قتل ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه واله وسلم کچره وته ویا کسان چې الله د حبيب سره مباهله کولا لرجعوا لا يجدون مالا ولا اهلا واپس براغله نبی مال و نبی اولاد و دا حدیث د مسند احمد امام نسائی په سنن کبرا کې ذکر کړي نو دای کو اوته و نو تواشه بوي زکه دایو نو وتل نو دا اعلان د مباهلیو دویتا چې زکه تاسو وای چې جنت زمونږ زیده نو بیا خو مباهلو کوي ولن يتمنوه هرگز دای تمنا نکید د مرګ ابدن امیشا بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه مالو چړوان دي لګلی دي لا سونو دوی والله علیم بالظالمین الله په دې فظالمانو باندې ولتجدنهم خامخوب ممدوی احرص الناس دیر هرسناک د خلقنا علی حیات فیوگد جوانبانی دا تنکیر د حیات دلیل لے چی دیدے کی حیات مخصوص مراد دے وگد جوان خام خواب ممیدوی دیر هرسناک د خلقنا علی حیات پیو خاص جوان چوگد جوان دے ومن الذین اشرکو دی آیات دو تفسیرون دی یا خدا عطف دے پا ما قبل بانی پا ما قبل بانی عطف دے نگور تقدیر دا آیات دا سے شو دیر حرسناک د خلقنا او ډیر هرسناک د مشرکانو نا اے مشرکان چې د سرا خیرت منینا اغین بمدی ډیر هرسناک وی او دویما وجدار شناو من الذین اشرکو جمله مستعنفه
دا جمله مستانفه دا دغه یو ډلې ذکر کچې جوان سره به ډېر هرس وی وګت سره نو ورپسې دوی ماډلم ذکر کا خام خوب مومي ډېر رسناک د خلقنا وب مومي دوی ډېر هرسناک د خلقنا علی حیات فوقد جنبانی ومن الذين اشركوا اداغ خلقنا بمزیات هرسناک وی چي مشرکان دی یا ومن الذين اشركوا دا ځان تا جمله مستانفه دا ومن الذين اشركوا او د هغه کسانو نه چې مشرکان دي دای کی یو قوم دی یود احدهم مؤمن سات احدهم هر یو د دوینا لو يعمر الف سنه دا لو کله په معنا د ان راضی دې کیم لو په معنا د ان لو يعمر اي يعمر الف سنه دا چې عمر ورته ورکړې شي زر کالا عمر ورته زر کالا ورکړې شي اے مشرکان موي چې زما دې زر کالا عمر وې او يهودم وې یادای يهود د مشرکانو نم زیات هرسناک دي وما هو بمزحزحه ده هو دا ضمیر ستراجه ده وما هو بمزحزحه یو قول داو چې ده هو ضمیر دی احد تراجه ده یا دا دی تمنا تراجی دی وما ہوا ند دغ تمنا بمزحزحه من العذاب خلاص ورکون کے دوی لرد عذابنا یادا دا چه دا دا ہوا ضمیر دی تعمیر تراجی دی وما هو نددا اگد عمر بمزحزحه من العذاب خلاص ور کون کے ولر کون کے دوی لرد عذابنا نیا ګورک دغه حت راجی شرمانا بدا سی وما احدهم بمزحزحه من العذاب تعمیره ندی یو د دوینا چلری بکی غلر د عذاب نه دا وګد عمر داغ یا وما هو ند دا وګد عمر خلاص ور کون کې دلر د عذاب نه وګور خلاص په وګد عمر نه بلکې د چا کلګیو کډیر وی چې د الله تابعداري کې تیر کو نو د الله پتواعت او تابعداري بخلاص ملاويږي خلاصې په اوګد عمر نه ده کله چا زر کالو مرشد وزر کال شي نو په دی اوګد عمر بد عذاب نه خلاص نشي ایک عمر ډېر دی او کلګ دی خوشي چا د الله او د رسول په تابعداري کې تیر کو ها دې کې شک نشته چې اوسړې نیک عملم دی او عمرم ډېر دی نو حدیث د ترمذی شریف کې راغلی وای د بنی آدم سعادت داده عمرم ډېر دی او د الله او د رسول تابعداریم پکې ډېر ده نه دا عمر یا وما هو ند دغه احد دغتن چې خلاصې باور کی دلرا من العذاب د عذابنا ايعمر اي تعميره قد عمر د
والله بصير بما يعملون الله لذن کې د په چې دای کوم عمل کوي. زموږ د مشایخو د درس د ترتیب مطابق دې دینا باب د رسالت شروع کیږي او د الله د حبیب پر رسالت چې د مشرکانو کوم اعتراضونه دي داغه جوابونه کوي. قل فرمایا من کان عدوا لجبريل هر هغه څوک چې د دشمن د جبريل عليه السلام فانه نبشک دا جبريل عليه السلام نزله على قلبك راوړې دې را نازل کړې دې دا کتاب ستاسو پزړو باذن الله د الله په حکم او اجازت مصدقا دا قران تصدیق کونکې د لما د هغه کتابونو بین یده چې کوم د دې قران نړوان دي وهدن او دا قران هدایت دې وبشرا للمؤمنین او دا زیر دې د پار د مؤمنانو. من کان عدوا دامن دې کی شرطیه ده او د دې جواب محذوف ده. نو املاو ما من به الرحمن کی املاو ما من به الرحمن کی امام ابو البقاء عبد الله ابن حسین الاکبری رحمه الله وی جواب محذوف د نصرت من کان عدوا لجبريل فليمت غيظا دې د غصې د وجنه مرشي ذکر د په دشمنی د جبريل علیہ السلام سدی بعض نور علماء جواب داسې ذکر کړي من کان عدوا لجبريل فلا انصاف له یا من کان عدوا لجبريل فعداوته لا وجه لها هر هغه څوک چې دشمن دی د جبريل عليه السلام نو د دشمنی سو وجه نشتا. يهودو د جبريل عليه السلام سره دشمنی بکولا ادي بارک ګور صحیح روایت راغلی ني صحیح روایات دی بارک راغلی ني حدیث دے د مسند احمد امام ترمذی رحم الله ذکر کړي امام ترمذی وی حسن غریب امام نسائی دا حدیث په سنن کبرا کې ذکر کړي ابن عباس رضی الله عنهما یهود را نبی علیہ السلام تا ورتویا بالقاسم صلی الله علیه و آله وسلم اے دا الله حبیب موږ د سيزونو مبارک تپوس کو نو کو جواب درا کو نو موږ بستاسو پسې در روان شو او موږ بستاسو تصدیق کو او ایمان بدر باندې راړو کله کا وعده وکا یو تپوس داو موږ لا خبر را کد نخد پیغمبر د نبی په نخو کې او نخ صدا قال تنام عيناه ولا ينام قلبه دې پیغمبر سترګي ودی شي خزړه نو د کیږي موږ ته چود شو کنه نو سترګم پټی شي زړه مود شي دیو جن د عام خلکو په خوب او دس ماتيږي او د جمهور علما او مسلک دې چې د پیغمبر په خوب دای او دس نماتيږي ځکه دا غي زړه بیدار وي. دویم تپو صداو چې کله ګورا د زنانه لور پیدا شي او کله نارینا اولاد پیدا شي کله لور پیدا شي کله زوی نو د الله حبیب ورته د الله په قدرت
د خز یو خاوند او بچی پر رحم کی او زیشی نو چې کوم له غلب راشي نو بچي هغه طرف تلاړ شي دی باندې مې صدقتا به تاسو کو فاخبرنا عن الرعد ما هو ادا ګړ ګړ چې وریز کیږي خبر را کدا شه وریس کې ګورا وازونه وی ګړ ګړ وی قال ملک من الملائکه ودایو ملک د ملائکو نا او پوریزو مقرر نه او دا غسر د اور کوړه وریس شړی چرته چې د الله خو خوي ودا واسره ودا داغه د کوړې आवाज دی چې وریس شړی نو دوی دام رښتینی جواب دی بیا ورته خبر را کا مونږه ما حرم اسرائیل علی نفسه یعقوب علیہ السلام فزان سبن کړیو وی غیب وسیدل کان یسکن البدو یو باندې کې وسیدو ناغت د يرق النساء بیماری رالا هرق النساء نساء و اذا عصوا په وزن دی هرق النساء هرق النساء ناغه یو شیو نموندو چې دا غسر دی مناسب وی مگر غوخي دو خو پای نو دې پزان باندې بنکل دوی دا خبره ممرشتیاو کا خبر را ترا کای تاسو لوهی سوک راړي ځکه هر پیغمبر ته ملک راځي ودا جبرئیل علیہ السلام دې نو دوی وستا خبره نه منو ذالک الذی ينزل بالحرب وبالقتل دا خو هغه ملک دی چې د قتال حکم راړي او د قتل حکم راړي ذاک عدونا من الملائکه دا خو دشمن د زمون په ملائکو کې لو قلت میکائیل الذي ينزل بالقطر والرحمه تابعناك کتا سو ویلې چې مونږ ته میکائیل علیہ السلام وحی وروړي نو مونږ به خبره منلې وا زکه د بارانونه د دې فزری الله را لیږي او رحمت نو الله دا آیات رو لګلو من کان عدو لجبريل وجد دی داوا او دا مضمون په نور روایتو کې مراغله نه حدیث د بخاری او د مسند احمد کې دا سراغلی انس رضی الله عنه وی عبد الله ابن سلام رضی الله عنه لپته لګی دا چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم مدینه منوره تراغه هجرت وکړو د پخبل باغ کې میوي شکولې د الله حبیب تراغه وې زه دیو درو خبرو تپوس کوم دا د نبی نه بغیر بل چاله پتنی زکاغه ته وਹੀ شوی وی اولا نخد قیامت صدا او اول طعام د جنت انو بسوی او داولی بچے کلا پلار طرف لذی الک دے او شکل د پلار غنتی دے او کلا مور طرف تزیب اللہ حبیب اخبرنی بہن جبریل آنفا یوس جبرئیل علیہ السلام راغه او د دې درو واړو سوالونو جواب راړو وی خ جبرئیل یاو کنذا نو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه لا ایمان نظر ور دی ودا ک عدو الیهود من الملائکه دا خود یهود دشمن د ملائکونا ابیا الله حبیب دا ټول نه ورته وی نو هغه کې زد او ناد نو هغه اشهد ان لا اله الا الله
واشهد انک رسول الله وی گواہی کوم د الله نه بغیر بل د عبادت مستحق نشتا او گواہی کوم چې د الله رسول په حق بیا وګدوا کیا د ایمان راو وی زما د ایمان نه لا يهود خبر ندي ادا یو ډېر بہت تهمت لګون کې قوم دی نو که زما د اسلام پته ورته ولګي نو ډېر تهمتونه برابر لګي ز پټي ګم دل تت اول زما بارک د الله حبيب لوی تپوسو کان يهود رو غختل و عبد الله ابن سلام پتا سو کې څنګه سړې دي قالو دیوی خیرنا وابن خیرنا وسيدنا وابن سيدنا وی غره ده او د غره په اولاد کې ده او زمون مشر ده او زمون د مشر بچی ده وی ارایت من اسلام عبد الله ابن سلام خبر را کوي کاغه اسلام راړو بیا وتا سوس کوي فقالوا اعاذها الله من ذلك وی الله دې هغه دینه په پنایو ساتي ادا سکارونه کله کوي نو دې کې روتل وی اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نو دی شرنا وابن شرنا وانتقصوه وی دې ناکار پلار په نکنا کار را روان دي او دا غي ډېر عیبونه ذکر کړل قال فهذا الذي كنت اخاف يا رسول الله ودا خبر او چې زیریدما نګور دا دی احادیث صحیحو کې د آیات د نزول وجداوا من کان عدوا لجبريل قل فرمایا من کان هر غسوک چې دے عدوا دشمن لجبريل د جبريل علیہ الصلات والسلام فانه او د من شرطیه جوابونه مو اوریدل فانه بشکد جبريل علیہ السلام نزله على قلبك را اورولې د دا قران را نازل کړي د ستاسو پزړه مبارک باذن الله د الله په حکم مصدقا دا قران داسې کتاب د تصدیق کونکې نه لما دا کتابونو بین یده چې قران نړوان دي وهدن او دا هدایت ده ور بار بار وېدا کتاب هدایت ده چې دا اورې دې تناسته نو الله د هدایت لارې پرانځي وهدن او دا هدایت دې پاج عوام د نه پوي دی وجنوي و ير دي کې هدایت نشتا دا ګوره د کفر خبره ده الله دې موږ ټول خواص او عوام په خپل حفاظت کې وساتي اے قران وې دا د هدایت کتاب دی او بار بار وې نو کو سو کوئی چې کې هدایت نشتا نو دې خود قران خلاف او ټکراو خبره کوي وهدن او هدایت دې وبشرى للمؤمنين او دا زیر خوش خبری دا د پار د مومنانو من کان عدوا لله هر غسوک چې د دشمن د الله و ملائکته او د ملائکو د الله ورسله او د پیغمبرانو رسولانو د الله وجبريل وميكال او د جبريل او د میکال علیہ الصلات والسلام فنو دې پدی دشمنی کافر شو اے د الله دشمن کافر وی د الله د ملائکو د پیغمبرانو دشمنان کافر وی فإن الله عدو للکافرین بیشک الله دشمن دې د کافرو
ولقد انزلنا وبشکر علی گلی دی مونږ الیک تاسو ته حبیبا آیات بینات آیاتن اخکار واضح وما یکفر بها انکار نکید دینا الا الفاسقون مگر فاسقان او دې کې فسق نه مراد فسق اعتقادي دی لکه مخکې در لتیر او کلما عاهدوا عهدا داواو دې کې دا عطف د فار دی په یو محذوب باندې تفسیر مدارک کی وای دې کې دا دلیل له داواو چې دې کې څه جمله محذوف را تقدیر دې عبارت امام مدارک وای دا سے دې اکفروا بالآیات البینات وکلما عاهدوا عهدا نبذه آیا دې انکار کړي د واضح آیاتونو او کله چې عاهدوا عهدا وعدو کی دی وعده نبذه نمات کی دغه وعده لرا فریق منهم یودل ذوینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې ډېر د دوی ایمان نه وروړي بل اکثرهم لا یؤمنون بلکې ډېر د دوی ایمان نشاتی ایمان نه وروړي ولما جاءهم ارکل چراغ له دوی ته رسول من عند الله پیغمبر د طرف د الله نا مصدق لما معهم تصدیق کون کې او دا کتابونو چې دوی سره دي اګه قران د مخکینو کتابونو تصدیق کوي اصل وجه دا د اصول په اعتبار ټول آسماني کتابونه یو شان دي د ټول پیغمبرانو عقاید او اصول د دین یو صرف په دینونو کې فروعي بعض اختلافات وګوره تصدیق دا معنا ده کم قواعد د توحید دي اصول د دین دي نو هغه د تمام آسماني کتابونو شریک دي ځکه وای مصدق لما معهم تصدیق کوي دا قواعد د توحید او د اصول د دین چې دای سره دي نبذ فریق من الذین نبذ وی غرزول تارتاولتا ارتاو کړي و یوی ډلې من الذین دهغه کسانونا اوتل کتاب چور کړه شو کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رستو دخپل شاگانونا کانهم لا يعلمون تب ویگنی چی دی پوہیگی نا چی داد اللہ کتاب نے دی عالمون مفعول محذوف کانهم لا يعلمون انه کتاب اللہ تب ویگنی دی پوہیگی نا چی داد اللہ کتاب نے کتاب اللہ نا مراد یا تورات تے یا تے قرآن حکیم نے ایدی دیکھی یہ اصولی مسئلہ قرآن ذکر کئی وَإِذَا اللہ کتاب شاعت غرزو لیو دا سمانا نوا گنی چه اسمانی کتاب تورات یا قرآن خلق راوا غصو شاعت ارتاو کو بلکہ اہل علم لیکلی یو کتاب لولی داغی خل عالم خو عمل پہ نکے نو بس داتا دا اللہ کتاب غرزو لے سپو شوی پا خبر بارے ورہ خبر مونگ دا پارم دا خطرے دا دانا چی بس دا یہود یو واقعا مواوری دا او مو یو بس خبر خلاص شوا دا اللہ آسمانی کتاب کو سوک لولی خو عملی پی نشتا نو دا پکمی چی عمل نشتا دا عملا شاعت غرزو لے کل گورا عقیدتن وی آغا کفر وی کل مسلمان دے عقیدتن خو قرآن منی خو عملا شاعت غرزو لے دے دلتا وی یهود و تورات شاعت غرزو لے
نو دلته حقیقتا شات غرزول ندی مراد بلکې ترک عمل ته مراد ده. امام شافعی رحمه الله وی او دای قول امام قرطبی ذکر کړي وی هو بین ایدیهم یقرؤونه ولکن نبذ العمل به. ای کتاب الله مخیله او دای لولیم خو عملی فی فریخنه. او الله رحم کی دا مشکلات مونږ او تاسو له مخلدي اوبای سمره د قران آیاتونه دي لکه سوره نور او سوره احزاب کې براشي. الله وې د پردې حکم نه خو زمون کورونو کې پرده نشتا. اما غوتا سره وی جمړه شي بیا قبر کې پرده شروع کوي اوبای ټول طالبان او طالبات نه نتاوري تمل ته شروع کراشه تک ها ان شاء الله ناشته دی یوې مسلې له خلک مخې لاره شکن ها دا څوک چې وصیت وکا چې زه په پرده شروع کوم خو چې کله مړ شم ها کینه دا اې دی په لور د پردي شړی کار سره چې ما کار راځي ها بھائی دا ګور دا شری پرده چې دی دا به خود ته سړی کته زله خود د ورخ کاری ها ګور ماما دې رستا ماما دې ستا د خزې سره کینا ها استا تر دې نو ستا تر دې ستا د خزې سکیږي د ترزوې د مامازوې د خورای د ورواره د بل د خزې سره ناس دا الله او رسول وی پردي دي سوې وګوره د پردي حکم دی او د مون کورونو کې شری پرده نشي چا ولې اراده ده بھائی ها ور درس نه چلاړ شي زموږ د مسلمانانو شیطان دشمن دی په لګورای دی رمضان کې خلک درسونه مو کی مولیان او طالبان روزي تراویح نيسي څوک په اعتکاف لم کیږي نو د اختر پرز باندې چې اختر شي د پښتانه دی یوم المبارکی کوي اب مبارکی د فرض او مرتبه ته رسولي و اسلامي وای سره مو خبرې نه کوي د پلار د اختر مبارکی نه وکړي د اختر مبارکی نه فرض دي نه واجب دي نه سنت دي نه مستحب دي علماء لیکلي کې چاو کنه ګناهګار نه دی جایز ده سمرتبه ده مرتبه ده سره د جواز مرتبه ده نو د اختر مبارکی شي اے روجیم نیولی نو چې شروع شو د اختر پرز چې څومره خپلوانی دي کرزی خزو سره لاسک ملاوي پښتانه کنه ملاوي اوبای نو بچ محلې نه پلا راوتو نو روجي نه تراوی ارسه ختم کل په یو ورځ د مبارکه ارسه شول عاشق سے فرمایل مولانا سمجان صاحب رحمت الله علیه و یو غل چرګ پټه کړي و چرګو کې چرګا نبی زوی ته ویدو کړه بازار کې خرڅه کا نا ماشوم هغه د لارو موټرو او دغه په تماشا شو نو هغه هم چا پټه کا وی ما خام جناره بلار ولې بچي خرڅه دي کوي او پسو وی سر پسر لاړه وی کې خبره وایي بس مبارکیو کا ټول خصوص سره لاس میلاو کواره خزي پردای سره چې ور سره نکاح همیشه د پابند نه ده لاس میلاول گناه کبیره دي نو بس یو 500 سره د مبارکیو کا روزي پکې لاړې تراویح پکې لاړې دغه شانتش بوتل پاتې شوي اب شیطان داسې دشمن دی وګوره رواندار باندې سلام چوي کې بیا کپایې چوي چې کوم خزه مخې درځي سلام په پیښ شوی زکام پردای دا بل پردای دا کنه ها رواندار نه سغواړی ما خبره مکوي کای نه کای تاسو کوشش شروع کړئ وګوره شریف پر د قران وای او ممکن نشتا دی لحاظ سره مسکړي پختون په قران ځان ماته کې چې بیزتیو کا قسم دې جسوم الله خبرې کې ته بوجلې خو که د 2 روپو فیصله په قران نه کوي کوي د 2 روپو فیصله په قران عمل پینشتا او سر په ماته نو دا ګوره دا ټوکه موږ سرم دا امام شافعی وای هو بین ایدیهم یقرؤونه ولکن نبذ العمل به ځکه نه کلوام وام کو څوک دا سي د الله په حکم ګوره خوندور سره عمل کوي به خوند سره سره که شری پرده سو کوئی چې کوم نه چل خیمه وای څوک کایلا سوچت کیا وای دا زنانو په بلا سوچت کړي
ور دي په لګورای کور کې بیبي له وایا خپل لور او انګور ته وایا چې ګور زما رور ته راضي په خیراله بوله نه وي کله راضي نو چې بار کې ني صدن نه کینا او کدن نه هغه څه سره بار شه اکان غری سره نه ستې سلو پټه دا سکوا د تا کر چې ګور تر ماما د تر زوی دا درغه او تاسو زنانه ول په خیرالی او نو کده مړ کو بیا کور ته د زیماله غک نو کړي په یو نه په خیرالی به ټول څه شي خلاص بشي دی غزان ته خلاص وای کنه علم ته خلاص شي کوي دیو جن ګوره دا شریعت دا وای چې څوک پردي کور ته زی دروازه دی وټکای زنانه بم ټکای وای د دې مقصد دا چې هر څوک ځان سنبال کی زنانه ځان سنبال کی چې رسوک را روان دي اسنه دا شي سوکی چې الله او رسول وای چې دنه لري پرده ده نو دا سړی خپل کور ته بدن نشي خپل بیبي سره کار نه دروندار سره د مامي او چاچی سره د سنشته سکار نشتا ازنه پکې دا چې زمو مرګره چې را پاسولو نیک سړی دې یو خپلو دیو یا چې موږ راشو یو خو وزیری علی وای پلانې څه شو مالغه په خیرالی و نه وی نو کو په داسې کفکل پختون و اوریدای چا کور ته درجه له پردو خو وزیری علی ویا پلانې دي شمال غو کو په خیرالی را لو نه وی امام شعبی وی هو بین ایدیهم یقرؤونه ولكن بذل العمل به کتاب د الله مخل د للی خو عمل پینشتا سفیان ابن عینه وی ادرجوه فی الحریر والدیباج وحلوه بالذهب والفضه د الله کتاب د رحم په کپړو کې ران غخته او د سرو د سپینو زرو په بوی لیکله ولم يحلوا حلاله ولم يحرموا حرامه فذلك النبل حلال ته حلال نه وای حرام ته حرام نه وای نو دا د الله د کتاب شاته غرزول دی کچا قران د رحم په کپړو کې اون غاړولو ډېر حکومتونه وای فلانی ملک قران د سروزر په ابو لیکلو ا قانون د کتاب الله سره نه لګي ایک پسرو زری لیکلو ک پسپینو زری لیکلو او کدر خمو په کپړو کې اون غاړولو خو چې حلال ته حلال نه وای حرام ته حرام نه وای نو رب وای زما کتاب شات غرزول دې نبذ غرزول ورتاو کړو فریق من الذین یویدل د هغه کسانو نو اوتل کتاب چې ورکړې شوی د کتاب الله کتاب د الله وراء ظهورهم رستو دخپل شاگاننا کعنهم لا يعلمون تبویگن دی پوہیگنا واتبعوا ما تتلو الشیاطین روان شویو دی داغس پسی چلستل بشیطانانو علی ملک سلیمان پا وقت د بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمانو اول ګور لفظی ترجمه لګورای وما کفر سلیمانو کفر نو اختیار کړي سلیمان علیہ السلام ولكن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر اختیار کړو يعلمون الناس السحر تعلیم به ورکول خلق تد جادو وما داغس تعلیم به ورکول انزل علی الملکین چرا نازل کړي شو په دوو ملائکو ببابل پخار د بابل کې هاروت و ماروت د یو ملک نوم هاروت او د بل ماروت وما يعلمان تعلیم بنور کول د دواړو ملائکو من احد یوتنتا حتا یقولا تردی چوبه فرمایل د دواړو انما نحن فتنه
بیشک موږ د ازمائش د پاریو فلا تکفر نو تو کفر مې اختیار وا چې جادو زدکه او بیا په عمل کې دلته علماء وجدا ذکر کړي په صحیح سند سره د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نراغلی شیاطین وبا د ملائکو خبرو ته وکي خو نو چې یو خبره به د رښتیا او شرط واورېدا نو یو زر دروغ به ور سره مرګري کل او دا دروغ په خلکو ډېر خلګي دل ګوردا بالکل مشاهده د رښتیا وایا نو ګیره به سپینه شي خوشو کې منی نا او دروغ وایا نو چې یو ځل دیوي تر ماخام وټول کلی منلی شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل چې ابتدا کې ما د الله دین او توحید بیانولو نو خلق ټول مخالفت کولو خفه ناشتو و یو خيار سړي علاوه خفای مې مالې ته رښتیا وې ځکه خلک نه مني وی تل کې نه دروغ وام چې ټول خلک یې مانی کنه نو یې کېنول و یو کس ته وی فلانی بابا هغه قبر نه لري التا غبوټو اوخ بوټه خړو یا بوټي روډیو ابس په بوټي کې اوخ ځوړته وې دې کړیواله خلکو منډه کې چې وای فلانی دې کې اوخ د غنی ولې د بابا د قبر سره ودی ولې ټول خلک وایو چې دلته کې واپس چر نه وښته اسم نشته وای څنګه چلو شو ويره نیولې او جمولاړو بس پریخو په کوي په خبره باندې وای مالې ګوره تر اشتیا وې څنګه په یو سات کې دروغ به وي او باندې خلکو کنا وګوره دا دروغ با عدالت اهل علم لیکلي فاشربتها قلوب الناس دا دروغ به د خلکو زړونو قبلول الله سليمان ابن داود علیهم السلام په دې خبر کو ناغدا ټول د دروغ خبر راجمه کی او دا چې پس کې لیکلی شي ناغه د خپل تخدلان د خخکل چې دا سکرونه باسي دا دروغ ختم شي او دا د شیاطینو دا دروغ مټاو شي نو کله چې سليمان عليه السلام وفات شو شیطان پلار کی خلق لکه ناس د انسان په شکل کې ورته ویلا دلکم علی کنز سليمان الذي لا کنز لاحد مثل کنزه الممنع خبردار در تنظر کوم په خزانه د سليمان عليه السلام چې داغه غنته خزانه دشتنه واغه ځان سره ممنوع ساتلینا ایولینا ودا زیو کنای دا د تخذلان دی او ټول د سحر جادو او د کهانت خبري روته مشهور شو چې سليمان عليه السلام غلایاذ بالله جادوګر ادا ټول بادشاہي خو په جادو چلیدا نو الله دای وزر وروړي ګورو چې ما سليمان عليه السلام جادوګر نو هغه خود جادو د ختمې دو د پاره هغه د جادو لیکلي شوی خبره دفن کړی وی چې دا میټاو شي وګوره کله شیطان دا کارونه کوي سليمان عليه السلام خلقو ته بدنام کو العیاذ بالله وګوره د يهودو دا نظریه و چې دا بادشاہي پسو په جادو نظم دا مسلمانانو یې مخ ته څه کم دی وای دا بادشاہي و پلاسو کې سليمانه غبه چوړو اوس دا کوتواله چې خرڅای کنه اسو ور سره کیږي وای مال سليماني غمه راکا او ورته دا چې غمه دې دا فلانه چې بدا در سره پیسې ور پسې رامنډي وای چې دا چې پیسې هغه پسې منډي وای نو خپل ګوتلې ولې نه چي چې تاله ګوت کې چي ور په غمو ممو کې څه خیر شر نشه د خیر او شر خاون څوک دی نو کته یو زره غونتی غمه چولې او ته پدې کې دا کمال له او پدې کې دا کمال له نو بیا خو هندوانو سره د اسی دشمنی ده ایو غر او غټ بود ځان لېخه وې دا خدای دی
ناغه د دومره غټ بوت نه امیدونه ساتي ته هندو دي اته د وړو کې غونته کہانی نسري امیدونه او خیر د ټول دا غي سره تړلې د سليمان عليه السلام بادشاہي په ګوته نه وا دا خو الله نه غوښتي او معجزتن الله ور کړی وا هغه کیسې کہانی دي چې هغه ګوته وي پیری دریاب لو غرزول او بیا سليمان عليه السلام ګرځیدو او بیا چې تمې چا ورکو هغه کې ګوته روته دا ټول په دین کې دروغ دي واتبعوا روان شیو دا خلق ما دها غس پسی تتلو الشیاطینو چلستل بشیطانانو علی ملک سلیمان په وقت د بادشاہی د سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان او کفر نو اختیار کړي سلیمان علیہ السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر اختیار کړو يعلمون الناس السحر خلق لد جادو تعلیم به ورکولو ایګور دا لفظ شهر به بار بار راځي قران کې او دا اول ځل د چې دل تراغه دا د سحر يسحرون نه باب فتح يفتحون کوم شي کې چې باریکواله وی پټواله وی ندیتا دا ماده استعمالیږي سحر په لغت کې څه ته وایي بما لا توفا وخفي سببه یو شی باریک غنته ده او سبب کې خفا او پټواله نه او جمهور علماء د سحر داسې شرعي تفسیر کړي بانه خارق للعاده يظهر من نفس شريرة بمباشرة اعمال مخصوصه اے ناشنا خارق العادت کار ته جادو وي ادا د یو غندا او د بيدینا انسان نه سرګنديږي او هغه اعمال مخصوصه کوي علماء د سحر غن اقسام ذکر کړي دي د سحر سری غن اقسام دي او دا د اهل علم محققین قول چې سحر ګورک په گناه کبائر مشتمل وي نو بیا سحر کول زد کول گناه کبیره دا او که سحر مشتمل وي په کفر او شرکی کلماتو او دا سوګ زد کوي او کوي نو بیا کفر نه عرب علماء مطلق سحر ته کفر وایي خو دې نور علماء په کې دا تفصیل کړي ګوره با چې دا سحر مشتمل له په گناه کبائر باندې نو بیا به کبیره وي او کدا مشتمل له په کفر کلماتو نو بیا بدا کفر وی او اهل سنت والجماعت وی چې سحر ثابت ده او دی لره حقیقت ده عام معتزله ته انکار کړي سحر کې الله امتحانن اثر چولې او سره دا غینه مونږ او تاسو من کړی میو اګوره جادو دا تاسو اوریدل چې کله کفر وی کله گناه کبیره وی جادوګر ته سزا او حکومت اسلامی ور کوي دا یو مسله ده چې عام خلق بسنه کوي دای به سزاګانې پخپل نو ور کوي اوبای یو مجرم ته سزا ورکول دا انفرادي دا ارچا کار نه بلکې دا د حکومت اسلامی ذمہواری ده ور بعض علامات وی د جادوګرو نشدا واوري دا یو کتاب خپل شالي کله کزان لم پیدا کو الصارم البتار فی التصدی للسحرة الاشرار دا عرب عالم دی اوسم ژوند دی دا کتاب د جادو پورا تفصیل له پکې یو باب پکې تړلې وی علامات چې فاغي به جادوګر پیژنې
چې په دغه علامات یو پیژنې بیا ورنږدې کېږي نه. ادا مې ځکه ګوردا ځکه یاد وساتئ بعضې سړی دین سره یو څو ورځې تعلق جوړ کو نو بیا ګوري چې بھائی دا پلانې سړی خو دمونه ممونه اچوي ډېر ښه کار روان دی اتا خو نه دوکان شته او نه سمنډایي شته راشه ته هم څه کار شروع کا. نو دی فی نفسه نیک سړی خو کارونه د جادوګرې شروع کړل خو پته ورته نشته. د دې وی علامات چې ته په هغې پیژنې چې دا جادوګر دی. یو علامه دا ذکر کړي وَيَسْأَلُ الْمَرِيضَ عَنْ اسْمِهِ وَاسْمِ أُمِّهِ. بیمار لوي ستا سنوم دی او د مور دی سنوم دی دی په لور یو سره ستا علاج کوي جوس په چا دا باندې دمه چې روبه ولا سوي چې ستا سنوم دی د مور دی سنوم دی. نو کله کې تاسو کو چې ستا سنوم دی او د مور دی سنوم دی نو په هشه چې دا د جادوګر نه خلا. کله بیمار ته وای سن خبر اړي یره وای کمیس راړه بنین راړه جاکټ راړه ټوپۍ راړه دا وای زل پلیشتو کوم چې پتا پیریان شته کنا. وګوره چې بیمار ته وای کمیس براړي ټوپۍ براړي صادر براړي نو په هشه چې دا جادوګر دی. کله بتانه مطالبه کوي په یو حیوان یره وای دا سه حیوان راولا چې ذبح کی نو بیا پاغې د الله نوم ناخلی او په هغه وینو باندې د بیمار د درد غزه ولړي دا وینه بيدلې شوی حرام ده ګنده ده پلیته ده لکه د وړو بولو پشان څنګه چې واړو بول پچامګ یو دا پلیت دي دا سیدا بيدلې شوی وینم ګنده او پلیته ده. او اکثر ګور داسي چې بازي جادوګر وې تو رچرګ براولي او دې چې ته خو ورځ په کوم غرونو کې هغه تناس نه وې ته تو رچرګ چې زه ګورم خو بیا به گاډه کوم اپی خوره پورې جذب بیا په 15000 لګي یاره وې تو رچرګ په کوم ځای پیدا کوم وې استاد اسانتیا لپاره موږ یو تو رچرګ ساتلې نو هغه تو رچرګ درځي یو شل پی یو زر پیری خرڅيږي اچرګ روغه ربټه پرتا رنگ باندې ولا سکه رنگ باندې ولا تعویز لیکي نو یو چرګا خو خدای خبر جسوز را کارته خرڅه شوی بھائی یو خو دکانداری د چرګ روانه ده چرګ ژوندۍ دا او روزانه دې پسو خرڅای یو دا کله بدا سی وی وای دا به ذبح کی او په یو خوشی ځای کې به وغورځي یو ځل یو کسره گاډه به چلولو ګور دا داسې ازاری قوم دی د دې نو وسته تماو کې د خیر هغه یو ځای کې روانو نو دا چې आवाजونه راتل د چرګ خمالي دنا وی چې میو کته نور ټوله خخکړي او صرف مخو کې راوار ده دا د دې جادوګرو او د دې غلطو تعویذګرو طریقه ده. اے د الله حیوانات له تکلیف رسول دا د اسلام خبره را اسلام خدا وې زمونږ دین کې خدا دې چې zarar بنه رسي روغ ژوندۍ چرګې په خخکړي کله وګوره داسې منثرونه لګي چې هغه معنا باندې څوک نه پويږي داسې الفاظ په دم کې وای چې داغه معنا په فهم کې نه راځي. کله بیمار ته وای یره علاج د کوم خوشالوي خرجې په خلکو سره نه په تور کمره کې بناس سبکه وګوره خې برابر کو سلوي خرجې چې نه جمع لراله نه دي موضوع کو نه 50 سلام وا شولو بای ادم ولوي ګوره او 10 بنکه د چوزر شرعي نشتا اصلوي خرج بیا د سموس کې کفر دی ورواړو له وای قصدن عمدن یو سړی قصدن عمدن بیا د سموس کې عذر شرعي نشتا نو ولوي سلوي خرج به ګوره او 10 ما 10 نکې ادا سي کمرې وردن نشي شنور در باندې ون لګي دا ټول علامات د سدي د جادوګر دي. کله بیمار ته شی ورکوي دا بزمکه کې دفن کې او کله بیمار ته سپاڼه ورکوي دا به لوګي کې ادا لوګي به ته حاصل دغه کې
لګي دی باندې وسکه د دې هغه کم لګي یا وتر اکاږي اکل ګور داسي می بیمار توي ستا دانوم دې ستا د کلی دانوم دې او تعالی دا مشکل دی وراغله نو غیب دان څوک دی پوه شې دا جادوګر دی او اصل کې ګور دی خلقو پیریان تابع کړي دی ساحر ناغه ته خبر ورکړي پیږي په خبره باندې تاسو ګورئ کله دی بازارونو کې یو فروتي ساده لري چولې ابل ولوي دا سړی سره وي د نوم دی اله کم دی نه غل اصل کې دا سیدا ولاړ سړی نه دی ته هغه تعالی وي تعالی څه ضرورت ده په خبره پويږي کنه چې پته درته د دوکي ولګي یاره زما فلانه نوم دی د فلانی کلی مماله دا مشکل له نو دا دل چې تاوي د داو دغه پروت سړي باندې چې صادر دی د جنات او رابطه د خپل منځ کې ناغله دا وایي چې د خدا نوم دی د فلانی کلی دی او فلانی ځای نه راغله خلق په دوکه شوی په غیب کې یو ټوکی سره والله دی په کې شیر علي شاه بادشاہ دا مشران پیژني ناغوي وای ما التکار کولو فکرای کې جانګيري کې نو یو سره پروت وي ما راشه دیم خلکو سره ټوکه کوي ته پر سره ټوکاو کا اټو کې غوته نو هغه صادر پیښولې او یو ټولو خلکو ته پیژندل ما کوم چې دغه ولاړو نو مال وي کوم ځای نه تر غلې وي هغه ولاړ شړې له وي زه خو دغه نه راغلې دا دې په کله سره غر پلا سردار جی لاړو هغه خورای نه په بل کله لري کوئی مال کټي مې نه راغلې وای څنګه وای ما ولې باندې میخرو کې شوی نو هغه ما خبري ووري د ناکس لوي دا سوق دی وای دا کټي مې نه راغلې ټول خلکو پیژندو چې زموږ د کلیو او ایسه تیرو کې شوی وای بیخي تیرو کې شوی هغه د ما چته چرګوړې په چيلې بمنو و ټول خلکو پر یو خاندل و یا سړی پوښو یا خو خلک دوکا کوم د زه دوکا کوم وای بیا مال وی چرور زموږ پاوړو غټولې و خلک را خلاصې پوښي په خبر دا پس دوکا دا د پاوړو د پاره خلک مزدوري کوي د خپسوري ناشته نو کله ګوره بیمار ته وای دا د نوم دی ستاد کلی دا نوم دی او ستا مشکلات دا دي نو ګوره که پوه شي چې دا علامات دي نو ولرا نشي ځکه د الله حبيب وي من اتا کاهنن فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه واله وسلم دا حدیث د مسند بزار او حدیث حسن ده څوک چې کاهن تراغه او داغه خبرو تصدیق یو کو نو دا سره کفر ترسیږي نو دا د جادو مختلف اقسام دي او په دې طریقې دا جادو دای په لاو کړو بیا ګوره کدا چاله پته ولګي چې رد باندې جادو شوه نو بیا هم ګوره غلطو خلکو پسې ګرځي نه ځکه دا چا چې کړي نو به رسول لړکو مې ما بای یو ځلې د کولو پیسې واغست اوس به د لړکولو دوباره څه کوي دا غي بالي دا غي لپاره علاج سره سوره بقره چې څوک لولي نو د جادو اثرات به پني سوره بقره لولي ادا چې شروع د سوره بقره نه کنه ها بھائی یو کتاب مونږ د علاج په شکل کې لیکلي هغه کې قرآني آیاتونه دي زرګونو خلکو له الله په خیر او رسول او د قرآن آیاتونه دي قرآن اسم ټوله شفا ده نو دغه آیاتونه سره لولي هغه دمونه لولي چې کم سره سحر او جادو الله ختمي سحر او جادو ور سره الله ختمي اوبه چې موږ چې استاد وی جامعہ کې وي موږ استاد د ابو داود شریف ډېر قابل سره دی وی چې په کور عالمي چا جادو کړو یوازې جادوګر دلته خلک نه کوي عربو کې خلک جادو کوي نو هیڅ طریقې سره اینه کېدل وای دو سيزونه الله کار خیر را واستل یو سوره بقره یو عجوه کجوره حدیث پاک کې راغلی چا چې ساری وختي په نار باندې و عجوه کجوره خوړې نو په دغه رزب په جادو او زهر اثر نه کوي وګور خلک زرګونه روپۍ لګي اوس ماشاءالله عجوه کجوره دلته ملاويږي بھائی
زموږ علماء دې ډېر صفا سوتره کار کوي بھائی ناغې دې خپل اجوک اجوري راړي مولانا یا سیب دی ډېر خپل دغه په خور والا او خپل اعتماد سره اجوک اجوري راړي وګوره چا باندې د جادو اثرات وي نو دغه علاج دې صحیح حدیث کې راغلی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای صحیح حدیث دے د بخاری شریف سورہ بقرہ د جادو توڑ دے او دارنگی اجوا کجوری عامر ابن سعد وی رحمه الله وی ما د سعد رضی الله عنه نوری دی ایو ما د رسول الله علیہ السلام نوری دی چا چې ساری وختي و اجوا کجوری خوړې نو لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر فدغرز بزهر او جادو ورته تکلیف نه رسي او دا عجود مدینه منوره اعلی کجوری دی دیتا عجوه السوی عجوه عالیه ورتوي ورته قرآن آیاتونه چې مونږه کتاب کې را جمع کړي او هغه کې صدمونم دي د سحر د توړ د پارا دغه طریقه دا نور اکثر ټونی وی یا باز خلق نور سکارونه کوي کله وې دمانه جادو دی او سوال لږه کوي اسوک په لاسو کې ورته سو کې ګوتو کې ور لړګي ور کې زور ور کوي هغه اس بنی آدم له تکلیف رسول لی او اکثر ګوره د زنانو شهر په زنانو کېږي خو کله پکې مکر فریب وي سوي کله مکر فریب وي وما کفر سلیمان کفر نو اختیار کړي سلیمان علیہ السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر اختیار کړي يعلمون الناس السحر تعلیم به ورکول خلق تد جادو وما انزل على الملكين جمهور علماء وی چې ما په معنا د الذين ما موصول ذا او ما نافيا ذا او دا وما عطف پسده اے واتبعوا ما تتلو الشياطين او واتبعوا ما انزل على الملكين نو دا عطف دے پاغ تتلوبانے واتبعوا ما تتلو الشياطين او واتبعوا ما انزل على الملكين یا فواتبعوا بانے عطف دے واتبعوا ما انزل على الملكين او دای روان شیو دا غس پسی چرالی گل شیو پیو دو ملائکو پخار د بابل کی هاروت و ماروت د یو ملک نوم هاروت او د بل نوم ماروت ادا دو ملائک الله را لګلیو اصل کې خلقو د معجزې او د سحر په منځ کې تمیز ختم کو نو دا دو ملائک راغلیو چې خلقو لوی معجزه دای او جادو دای او دا جادو دے خدا بکوي نه پدې به عمل نکوي نو اصل کې دا دو ملکین راغلیو د سحر د بطلان لپاره نو خلکو به جادو زده کو چې دا جادو دی به په عمل کولو لکه استاد راپاسی او عالم او کتاب الربا طالب لخی نو دا دې لپاره خی چې د سود مسائل زده کی او جزئیات زده کی چې سود په کومه طریقه راځي اوس د استاد خدا مقصد نه دی چې ته د سود مسئلې زده کا او بیا سود شروع کا بلکې طالب لوی دا زده کا چې دې نزان وساتي نو د دې ملائکو لکه یو معلم غنتکارو د سحر بطلان خولو نو خلقو بزدکو نویب په عمل کولو وما يعلمان من احد تعلیم بنور کولو دی دوارو ملائکو یو تنتا دا يعلمان د تعلیم نه یو قرات شازه کی قرات راغله وما يعلمان نو بیا به اعلام نشي خو قرات شاز ده وما يعلمان تعلیم بنور کولو دی دوارو ملائکو من احد یو تنتا حتا یقولا
تر دې چې او فرمایل دې دواړو انما نحنو فتنه مونږ د پاره د ازمایښو امتحان د پاره الله را لګلیو چې خلق له د معجزې او د جادو په منځ کې فرق سرګن کو فلا تکفر نو تو ګور کفر مې اختیار وا چې جادو مونږ نزدک او بیا په عمل کې فیتعلمون ازدکول بد خلقو منهم عدد دواړو ملائکنا ما يفرقون به اغه چې بلتون او جدائی ورا واستفاغي بین المرء و زوجه پمن د سړی او داغه د خزی کې ګور ملائک الله امتحانن را دیګریو حکم کیسه چې خلکو جوړه کړي نو انشتا یره ملائک وایي چې بنی آدم گناهونه کوي الله وی دې سره نفس او شیطان دې وی کوم سره شنو مونږ بنکو نو بیا ملائکو گناهو کا بیا ورته الله وی چې تاسو د دنیا سزا مخه د کړه آخرت دوی د دنیا ويسم په بابل کې یو کوی دی او د ملائک په کې د جبې ناویزان دي دا دروغ دي سوای پکې اباظ پکې دا وی وتر رستو کوي بیا دین عذاب لري کیږي دا د دې بارانه نه دي دا خو زموږ د پیغمبر علیه السلام سنت دي چې چاته الله توفیق ور کړی او د پدی خبره باندې اعتماد وی چې مال الله را پاسي نو دې نور نوافلو کی وتر دې نه کوي د چشپه کې را پاسي او د تهجد کی نو اخر کې دې وترو کی ويجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا خپل اخیرنه مس پشپه کې سو ګرځوي رچال الله توفیق ور کړی دا یو مستقل سنت دی را پاسا سو رکعات تهجد کې نو چې کله بس کې نو بس اخر کې وتر وکا دا ځان له مستقل سنت دی دا دې لپاره نه چې هغه ملائک جبنا وېسان دي دا خبره ګور دروغ دا او دغه روایت علماء لیکلي موضوع ده الله دې موږ تاسو دروغ نو ساتي موږ یو ځکه بدرس کولو یو مولا خلق لوي و ما په خپل بابل کوی کتلې تاسو خو به نو چې ملائک به کتلی وې بابل کوی به په خپل کتلې نو ګور هر ځکه کویان وی کني وی نو کته یو ځکه کویو کو ته دا باغ کوی ملائک د الله حدا سے مخلوق دي چې الله نافرمانی نه کوي د ملائکو عصمت د قران په نصوص قطعیه باندې ثابت ده وګورئ تاسو سوره تحریم او عنوان ور کوي عصمت د ملائکو یو کم دیرشم پارکی سوره تحریم راځي او داغه په اخر کې وګورئ اتوشتم پارکی سوره تحریم راځي دا اتوشتم پاره په اخر کې وګورئ سوره تحریم راځي آیات مبارکه وګورئ شپږم نمبر دا آیات دلیل له په عصمت د ملائکو یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو قو انفسکم بچ کئ خپل ځاننا واهلیکم خپل اهل عیال نارم دورنا اے دا در باندې فرض دی الله و ایمان والو خپل ځانونم دورنا بچ کئ او خپل بال بچم بچ کئ وګوره مسلمانان الحمدلله عمل پکې لا تاسو چې مور خپل اردل ترالی ګریې نو دا ګورې وای چې د اور نه بچي یو مقصد باندې را لګیږي کنه مور خپل مګور خپل د اکثر غریبانان خلک په بچو علم کوي اوس بستا سو پلاران ګوره مزدوري کوي ګرمي خلیبتي بېږي خو خپل زوی او لور را لګیږي چې زما خبرم جوړ شي نو کله دلته بیا سي وخت پاس کوي بھائی د سبب رومبه د پګریوان کې د چا لاسوي د مور پلار وي بل ټول خلک هم دی په وګورئ ټول خلک کارونه کوي اما مدرسې ته تیار شي راړي چې زموږ سره بچي قران زده کوي چې دا د دې د لنګر برخه ده قسم دې که زموږ کل کنه یا مزان پوه نکو د دې ټول خلکو بلاسوي او تاسو پګریوان وي
امام محمد رحم الله بارک راغلی دته الله سره لوی علم ورکړو امام محمد رحمه الله دومره کتابونه لیکلي چې یو کتب خانه ته ډکی و یو غیر مسلم راغه نو د امام محمد رحم الله کتابونه او قتل وی کلمه وي سمدستی کلمه وي ودا د وړکی محمد علم د چې د لوی محمد علم بلا سورې صلی الله علیه و آله ودا امتی محمد ده او یو غیر مسلم کتابونه او قتل وی چې کمال له او قتل لاغوي وی العیاذ بالله کذ نبوت داوی کړي ډېر خلکو ور سره منلې و امام محمد رحم الله به د شپې ډېر خوب نه کولو نو چاوره خوب کاوه کنه ورته ټول خلق خوب دو خپوبانه خوب کوي اسادر فضا نه شولې وای ځکه مسله پیخيږي امام محمد ستا نو که زبو د شوم بیا د خلکو د خوب څه फायदा شوا اوبای ټول خلق بے غم او ده ځکه مسله پیخه شو نو سره محمد ابن الحسن الشیبانی رحمه الله شتا وګوره خواریو کوي دا مور پلار دې د پار رالی ګری دې یاد باندې عمل له الله ويقو انفسکم بچو ساتي خپل ځانونا او هغه د افغانستان یو گورنر دې نیک سړی دی بھائی ناغه علماء ول نصیحت کول وي ګوره د عوام مخ کې دا ډېر اختلافي مسلې چې غي اجتهادي دي یا بعضی فروعی منصوصی مسلې دي خودي فروعی وې دا د عوام مخ کې مکوي به ولې واقعیا ذکر کا وای و یوځه کې مليان او طالبانو با د کو گردان کولو د امر چاله گردان ورزي د امر بیا ها څوک بو کی تو وا خپتی زوای دې ټوله واوري چې مسله مو حل شي نو عوام وی هغه دا گردان کولو او عوام ناشتو نو هغه قاضي ته شکایت کو وی مونږ مسجد لرالو وی د شرګانو پیخې کولې جوبات کې وی کوي په خبره باندې وی مونږ مسجد لرالو وی د طالبانو مليان ناس وی د شرګانو پیخې کولې اوس دا ګور د امر گردان چې کې نو د چر پیخې دي کنه دي نو یې روي غختل چې راولي کوي ای ولې مو خو د دې باب گردان کولو نو تاسو د عوامو مخ کې ولې کولو خلق مو په دین کې اشتباه کې واچو حکم کوي اوسو دورې ولګوي الله د اسلامي قانون راولي خلوبه په دې مليانو له دورې لګای ټول خلق په جنگ کړي ټول خلق په فرزونو کړي په کې په خبره باندې یو لوي چرانی شه ابل لوي ترانی سره بیا د دې زمانه ساده طالب پلار سبق لړا لګلې عدل کو سو کوئی پلانې بڑکاو داو کا نو دې په خلکو ورزي تاسو یې جنگ لړا لګلې یې اوس ګوزو تاسو لګور لګې او یو سورې مې دروي قسم دې له مو تیار کم چې کانو نو جوړې د کېګړې په دې لار باندې اجازه سوکیر بشي در په کانو به هوتا سو مور پلار دلته نه را لګلې اګه در سره مې دا کارو کو نو سبا بز الله روان دې جواب ورکو وَيَقُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا بچ کئی خپل ځانونا واهل عیال دورنا ادي په لګوري ځنې وخت تاسو چې درس د قران کوي نو تشوام بناستي دالته ودانوي چې دا صيغه دا او اسم اشاره دا او اسم موصول له بای ایو سره مړ دی یو چا درس کولو ناغه وې دا اسم اشاره دا هغه له استاد ته په درس کې دا مشاره په کې لاسوي دې کې په خبره وایي نو تعالی عوام ناس دی عوام له سوي چې دا صيغه دا ضمیر دی او دا دل راځي دی وای هر چا سره داغه د فهم مطابق سوکا داغه د فهم مطابق خبرو کا ځان بچ کئ او خپل اهل عیال دورنا وقودها الناس والحجاره چې خشاک دا غید پار خلق دی والحجاره او کانی دی علیها ملائکه غلاظ او پدی اور باندې ملائک مقرر دی غلاظ سخت خيون والدی شداد سخت بدن والدی لا يعصون الله ما امرهم ورزمون مقصود
او موضوع الاستدلال دار الله او ملائک نا فرمانی نه کوي د الله پاغه کی چې الله ورته حکم کړي ويفعلون ما يؤمرون او دا ملائک کوي هغه چې دای تکم حکم کی دیشي وګورئ سورہ انبیاء ولسم پارک راضی الله عصمت ملائکو ذکر کړي ولسم پارکی سورہ انبیاء ګورئ آیات ګورئ نلسم نمبر وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون وله من في السماوات والارض او د دې الله د پاره دی غسوک چې پاسمانونو کې دی او پزمکو کې دی ومن عنده او هغه ملائک چې د الله سره دی او په مرتبه کې نږدې دي الله الا یستكبرون عن عبادته دا ملائک لوی نه کوي تکبر نه کوي دا الله د عبادت او بندګی رینا ولا یستحسرون او نستو مانکیږي یسبحون الليل والنهار پاکی بیان اید الله د شپې او د ورځې لا یفترون سستی نه کوي دارنګ شپږشتم آیات ګورئ د دې سورې انبیاء وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون وقالوا اذا كافر اتخذ الرحمن ولدا رحمان اولاد نیولے او دا ملائک العیاذ بالله دلونو غنتی سبحانه پاکی دا اللہ لرا بل عباد مکرمون بلکہ دا ملائک دا اللہ بندگان دی مکرمون عزت ورکڑ شوه دے لا يسبقونه بالقول روان دکیگی ند اللہ نپوینا کے وهم بامره يعملون او دا ملائک دا الله د حکم مطابق عمل کوي وګوره د قران او آیات د سوره نساء ملي کوي رسو وراشي او سل دعا ويایم ليستنكف المسيح ان يكون عبدا لله وللملائكه المقربون وګوره ملائک د الله یو معصوم مخلوق دی اغی زربر د الله د حکم مخالفت نه کوي او دا کومه کیسه کہانی چې دلته خلقو ویلې دا نو دا د اسرائیلیات نه دا او دا د موضوعات نه دا او د دې کې علما او دا غیرت فرمایلې محققین او مفسرین فیتعلمون الذکول بدی خلق منهما د دې دوار ملائکنا ما ها يفرقون به چې بلتون او جداواله برا وسفاغه بین المرء و زوجه پمند سړی او داغد بیبی کې وګوره دا غلط جادوګر غلطو تاوی جادو له د تعویذ نو میخه دیم د خلکو په منځ کې دشمنی راولي ادي په لګوري د خز خاون په دشمنی شیطان د ټولو نه زیات خوشحالي ځکه دا تخصیص به ذکر فرمایلو وای شیطان لخرې لیږي حدیث پاک کې راغلی دی نبیا چې دای راضی کارگزاری ورتا اوري شیطان خپل لخرې لیږي نو چې واپس دا لخرې راشي نبیا کارگزاری اوري یو وای دامه وکل بل وای دامه وکل شیطان ورته وای استم ندی کړي یو پکې راشي وای زه خلاړم او خز خاون میو جنگول او خاون می دی ته تیار کو چې خزله طلاق ورکو نو دې ځان سره راجوخ کی وای ته مې په بچو کې خبچه تا کار استره
نو پدې شیطان ډېر خوشاليږي شیطان پدې ډېر خوشاليږي چې کله سوشي د خزي او خاون پمن کې د جابر رضی الله عنه نه روایت ده وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي دا د مسلم شریف حدیث ده وای ابلیس خپل تخ په بوېخه دا الله عرش د وبو د پاسه ده هغه وبد او اسمان د پاسه سمندر ده دا وبتی دي مراد وکانا عرشه علی الماء د وبونه د دنیوي وبن دي مراد دین مراد صحیح حدیث کې راغلی دوم اسمان د پاسه او بحر نه او دا غ بحر د پاسه عرش د رحمان نه وکانا عرشه علی الماء لکه دا سوره هود کی تفصیل را روان نه نو دم په سمندر تخیخه او دې ډلې لیږي د خلقو د گمراه کولو لپاره نو د سره مرتبه کې لوی هغه سو کی چې هغه ډېر خلک گمراه کی یو راشي وای دا سم یو کړ وای ما سنات شینزا استدی کړي اسه وګرځېدي پورا کار دین دیشته نو یو راشي وای ما ترکته حتا فرقت بینه وبین امراته وای زخلان مخذ خاون می وجنګول او دا سي اندازې له رسول چې خزله طلاق ورکو قال فیدنیه الله حبیب ویزان سره را نږدې کی ويقول نعمان تا ير ويتم بچو کې خبچه دو کورونه دروان کړل وی ابلیس ته بدکاری ډېر خوخره نو چې خزي خاون کور روان شو یو تم لار کولا او شو او بلتم ادو خاندانونو په جنگ شول د دو خاندانونو په منځ کې خفقان راغې رزکه دا خبره ذکر کا چې د خزي او خاون په منځ کې به جنگ راوستو دای به جدا کور به ورثروانولو ادا د جادوګرو طریقه د موسی اوسه ګور دی په ګور یو خو په سره بر سره درس کې ناسو اړه نیک سره نو مال به ون غری کې را لسو تعویذونه سکه اوسم خلک وین غری کې را لخ کړیو و یا غری کې را ل تعویذونه خخای یو سورہ چې پس راغه ما وی پته ولګی د تعویذونه را باندې شاکو ور جادوګرو دا کاری ورنږدې نشي مې څنګه پته وې مور برابر کول ګور اوله په جادو کو بیا مور سره دشمن کو اسی ایمان سره وای د مور د زړه دا بچي ټوکړه دې اپ زهر کوي خدا آلته رسول مور سره سکو په دشمنی واړولو نو د اوله در باندې جادو کو بیا در روي یاره چاله وای مو خیم در لا شادر باندې کړی نو تربور در لوخای د دې وی چې په ما نن کوټ یو کنو کړه د وسو شوار پښتنو خو نیم دماغ ختم دي کنه شته نیم دماغ د پښتون سړی ني د دې وی چې نن را باندې تعویذونه کوي که وسو شما به مړکای راشه مخکې کې غپې بس په جنگ کې واړولې نو دې هر سلوټي ځکه د ګټه د خلکو په جنگېدو کې دا وای خلک کروغي نو د جادوګر سګټه نشتا دې خلک جنگي خلک جدا کوي فیتعلمون ازدکول بدی خلق منهما دې دواړونا ما يفرقون به اغه چې بلتون به راوستو باغی بین المرء وزوجه پمند خزی او د خاوند کې وما هو مولود وی بدوار ناظر الرسون کی به پد جادو سر من حد یوتنتا الا باذن الله دې کې اذن په معنا د علم او د مشیت دې دغه د جادو اجازه خو الله نه کړي ان تعالی وایي چې په شاده خو خینو کوا الا باذن الله بعلمه ومشیته مگر په علم او مشیت د الله اے جادو کې الله امتحاننا سر چولې او سرد دین منم کړي دا الله ګوري چې څوک دی وقتی فائدې لګوري او څوک د الله حکم لګوري لکه ګور سود نه الله منع کړي خو ظاهرا چې څوک سود کوي نو د شلو نه روپۍ سل کیږي ها بھائی امتحان دی ازمائش دی ويتعلمون او دای بزد کول ما يضرهم چې دای تبه zarar رسول
ولا ينفعهم او دیته فائدہ نور کولا دیل اخرت کې څه فائدہ نور کولا دیو جن علماء دل تلیکلی دی آیات مبارکه په تفسیر کې هغه علم چې نی دنیا کې څه فائدہ شتبل کې ضرر لري او اخرت کې ټول نقصان ده لکه تعلم د فلسفه او کدي سرور بعضی فلسفه سره چې د قران او سنت علم ني اتش فلسفه ویلې نو په فلسفه کې ولوي او سپوږمۍ په پلاني اسمان کې ردی وجه چې کله دا حکم یا رښتیا یا درو د کافرو خبرو باندې زموږ تصدیق نشته او سپوږمۍ له خطر نو د افغانستان مليانو کافر دی وي دا په پلاني اسمان کې را وایي په خبره باندې نو ځینې وخت قرآن او سنت دی چې فلسفه دی ویلي او هغه عقیده لري دا د کفر عقیده ده نقصان ډېر د فائدې نشتا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ذکول بدیا چې zarar به رسول دوی ته او فائدہ به نور کولا ولقد علموا بشک دی پوهو لمن اشتراه خامها غچا چې غورکو دا جادو ما له نبی دا غد فارا فی الاخرة من خلاق په اخرت کې صبر خاوي صاحب وسم ګور الله دې زموږ د ټولو حفاظتو کې باز زنانا او نارینا دمر حسد او کینی په مخ کړي چې نور وسین کېږي نو په خلکو تا کوړې کوي اوای لاړ شي غلا وای دا ورته ایماله لګوي اخترانا کوم باز خلک ویل تعویذ را باندې شا کړي او ویختدی پکې پاغه ویختو کې میخونم ټکوالی رومبنه تاوی جادوگر چې پر رسول الله علیه السلام سکولو جادوی کولو نو د الله د حبیب ویختې په څه طریقہ را حاصل کړي او هغه کې سوس پنه ټکوالی وی دا د الله بندگان پریشان کړي او کله ول پتاح کې دی کله ورته کور په سوراخ کې دی دیوار هغه کې کله بالغ کی کیری بیا ولوي ګور چې لاړ شوی پتا خو چا سکړي او دا خو استاد بالغ د لاندې او دا خو استاد کور په فلانه الماری کیری وګور دي کتاب والا لیکري الصارم البتار فی التصدی للسحرة الاشرار ويسل کی دا جادوګروي پیریان تابع کړي نو تاره وی چې تابانه چا سکړي ادا د بالغ دلاندې ته چې کور ته ځي نو پیریان لوي چې دې چې تاسو بالغ کې سنبال کړي نو چې دلاړ شي بالغ کې پراته دي وای دې چې کور ته ځي چې فلانه الماری کې مدایخي وي د په نورم یقین راشي چې دا خو مال ویلو چې په الماری کې او په الماری کې وروته لو کول کې څوک دی دا دې پخپل کوي نو څوک چې کار پخپل کوي هوغه پته یې کنا دا د خلقو د مال لټولو د پاره د خلقو د تکلیف د پاره اوسم د باز نارینه او زنانو دغه طریقه دا اباز خلق ناس دی د پاره اوای دوا کوي چې د علم نه پس تعویذګر د جوړ نشي اوای دا یو غټه دکانداری ده اول سړول تعویذونه کوي چې خزي خبر شي یو خزه چې خبر شو نو میاش پس بټول بل خبري پوښي په خبره باندې نه پوه قوم دې بس رامات وي ولقد علموا بشک پوهو دوی لمن اشتراه خامها غچا چې غره کو دا جادو ما له فی الاخرة من خلاق نبی داغ د پارا خیرت کی سیسا او برخه ولا بئس ما او خامخابدها شرو به انفسهم چې دې خرج کړی دی پاغي خپل ځانونه لو کانوا یعلمون کدی پوی دې نو دای به منشوي وي دای به منشوي وي ولو انهم امنوا کشرو دای چې ایمان وروړو د الله پر رسول او قران باندې واتقوا او د الله نه یریدلوي لمثوبه نخام خا ثواب ور کړی شو
من عند الله د الله د طرف نه خیر غرا او بهتر لو كانوا يعلمون ور لو یا د تمنا د پر راضی نو کلو د تمنا شي نو جواب محذوف ني وګوره کدا سے معنا موکا نو حذف د جواب نشته دی نو له ضرورت چې نو باسه لو كانوا يعلمون کاش چې دای پوی دې دا لو د تمنا شو او کلو شرطی شي نو بیا دې کې جزاء محذوفه ده لو كانوا يعلمون لآمنوا کدی پوی دې نو خامخا ایمان به روړې وې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تقولوا راعنا موای لفظ راعنا او د دې په وی وقول انظرنا وای چې مونږ انتظار وکا واسمعوا او قبول کید الله حکمنا وللکافرین عذاب الیم او د پاره د کافر عذاب د دردناک اے راعنا لفظ سم مقصد دا رستم راضی نور سورتونو کې لکه سوره نساء آیات ځان سرولی کوي شپږ سلوي ختم ال تم د دې لفظ د ویلونا او د دې د استعمال نه من راغلی تفسیر مدارک کې وای مسلمانانو به نبی رحم السلام توی چې کله خبر د علم ورتای بیانولا راینا یا رسول الله زمونږ لګ لحاظو کا مونږ لګ انتظارو کا چې مونږ په دې خبره پوه شو یاد کو لکه څنګه یو شاګرد استاد لوي چې لګ پکرار کلا روایا او لګ را صبر کا چې زه خبره سکم یاد کم او دی یهود یو کلمه وا دایب پی او بل بدر دیوی دا یاد عبرانی لفظ یاد سوریانی اغه کې به راعینا دی کسری تب اشباع ورکو یا غنت به ته جوړکا نو دی یولوی غنیمت غنول وی مون خدا الله حبیب تب پټی بدر دیوی اوس بس هرګن دی وایو مومنان بپوهیږي نا دی بپټی د الله حبیب پس بدر دیوی نو سه سرګند شور کې خاندل به خپل منس کې چې مسلمانان خو پینې پوي وای سعد ابن عباده رضی الله عنه د دې په دې جبه پویدو فقال يا اعداء الله عليكم لعنت الله اذا الله دشمنانو پتا سود الله لعنت دی والذي نفسي بيدي پاغزات من قسم وی چې روح می دا غلاسو کې کمه واوریدل دیو سړینا او د الله رسول ته دا سویلا اضربن عنقه نو سربت پتور قلم کوم نه ورته تاسو چې وای راعنا نو مالک د برن حکم رو لګلو چې دا سموای د دې پځې وای انظرنا ګور راعنا کم انظرنا معنا پرتوا خنظرنا کې د مشرک د يهود او کافرو هغه اشتباه او التباس نشتا اپدغه لفظ کېو پدغه لفظ کېو نو الله د دین منو فرمایلا دای بد الله د حبیب سکولو پدی به بیزتی کولا او دای بوی راعنا حذف دو یا راعنا اے تو خو نبی نی تو خود الله پیغمبر نی العیاذ بالله تاسو خدا سی لقد گډ سرون کراعی نو الہ العالمین د دین منو فرمایلا وګورئ نه یو ځکه طالب ناس سناو دلته اذا تقول راعنا ناغه سره اشتباه رجس موږ راعنا وایو کنه تلاوت کې به مقصد باندې ځان پوي لکه یو برګری ته پوسو کو یو خو ته پوس دا چې بهر وخت کې کوي مونږه غدرس کیوم وی برابر د انذرتهم ام لم تنذرهم دلته مونږ وی پیغمبر ته وی کې یاره کني یاره ستا يرول او نه يرول دای ته برابر دی ایمان نه راړي
هغه دا سوال وکړي چې پیغمبر خو دې ورور د پار را لګل څنګه ورته چې به یې راوا دا آیات دا څه معنا ده دا آیات دا څه معنا موږ نو کړی دا ولا تسلی ور کوي او دا موږ لم تسلی دي وسره دین کار کوي سو کې منی نه ای تخپل کار کوا وګوره ک ولا وې او کنه مې منی اسیم نه خو تخپل کار کوا لګیا یا واسمعوا وقولوا انظرنا او اید دی پزې چې مونږ ته انتظار وکا وګوره دراعنا معنا دام انظرنا او پراعنا کې دغه غلط مقصدونه پکې موجود او راعنا کې غنو واسمعوا قبول کید الله حکمنا وللکافرین عذاب علیم او د پاره د کافر بوی عذاب دردناک دیوانی علماء دلیل نیول تمسک بسد الذرائع ای یو شی ذریعہ د گناہ جوړیږي نو دی ذریعہ نه بمزان بچکه دا د امام مالک رحم الله او د امام احمد ابن حنبل رحم الله مسلک دی یو شی د ګناه ذریعہ جوړیږي د دین بمزان ساتي لکه ګور صحابه کرام ته نبی رسول الله مور خپلار لا بدر دی ویل کنزلی سخت ګناه ده وی قربان داسې بم شوکی زموږ دا وخوینو لیدلې وی مور خپلار لا بم شو کنزلی کوي ایله سپته وجدا چې خلک برادي چې مړکای وي وجنی وي وای ټکای وي نبی رسول الله ورته یو سړی را فاسي دو د بل مور خپلار ته بدر دی وی او دا غي په بدله کې غز د مور پلار ته بدر دی وي نو د خپل مور پلار د بیزتۍ ذریعہ جوړ شو دي ته وي شد الذرائع چې د دې منه کې چې ګوره ته د مور پلار د بیزتۍ سبب ولې جوړيږي او د خپل مشایخ او د مړو د بیزتۍ سبب ولې جوړيږي د خلکو مشرانو پس سپکه خلق وځي ناغرا پاسیدو او ستا مړاو ژوندۍ ټول مشرانې په بد الفاظ آیات کل دا خدا شي لکه خپل شیخ او استاد ته په خپل بدر دی وي نو آیات دلیل دې د صد الذرائع د پارا ادا زموږ علماء ذکر کړی علامه شامی وای اذا تردد الحكم بين بدعه وسنه فكان تركه اولى یو شي کی تردد ده چې دا بدعت ته او کو سنت ته نو پر خودلی اولا خبره ده چې دا ذریعہ د ګناه او د بدعت جوړن شي ما يود الذين كفروا خوخن غني هغه کسان چې کافر دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ولل مشرکین او نه د مشرکانو ايو نزل علیکم دا چر نازل کړي شي پتا سو مؤمنانو من خیر من ربکم د خیر نه د طرف درفستا سنا وګوره هغه مهربان ذات د کافر او اهل کتاب دشمنی مونږ له پکم انداز کې ذکر کوي وای ک د دین خیر دی او ک زرغون دی او کډیر دی او که د دنیا خیر ده وګوره يهود او نسواره نخوخي او مشرکان نخوخي اتا په دوستۍ دی وله نن د اسلامی حکومتونو د زوال او د تباہی د اسباب ده من خیر الناس مراد دي بعض وی خیر نه مراد وحیدا قران وی سنت وی د الله مدد ده اباظ علماء وی خیر عام ده انواع الخير ټول پکې راغلي کله دنیا خیر ده او کله اخرت خیر ده وګوره يهود او نصارا نخو خي چې په مسلمانانو دی راشي نن د تمام اسلامی حکومتونو د زوال سبب دار چې الله وې دشمن دې زرغون ته خیرم دربانه ګوره فرزون ده او د ځان دا غ په جوړې کې چولې اټول دراس خبرې غسر دي ټول دراس خبرې سي دا غسر دي ما يود الذين كفروا خنغنيا کسان چې کافر دي من اهل الكتاب اهل کتابون ول المشرکین او د مشرکانو اينزل عليكم دا چر نازل کړي شي پتا سو
من خیر من ربکم سخیر ک دینی وی ک دنیوی وی د طرف درفستا سنا دیکینا دا حسد دے والله یختص برحمته الله خاص کوي په خپل رحمت سرا من یشاء چاله چې خوشي والله ذو الفضل العظیم الله خاوند مهرباني لوی دے